أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورہ آل عمران. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چې تاسو زهراوین یعنی دو چمکیدون کی ستوري دا وایي او زده کوي دا به قیامت په ورځ جګړه کوي د سفارش لپاره او د قیامت په ورځ به صاحبانی سورې به کړي وي د سخت ګرمي کې. یو سورہ بقره او یو سورہ آل عمران. سورہ آل عمران دیتا سورہ کنزم وائی مالداری صورت یا مالدار صورت او سورہ مجادلہ هم ورتوائی جګړه دغه چې دغه بحث مباحثه او د جګړو خبرې ډېرې دي پکې. سورہ استغفار هم ورتوائی دغه چې دغه د استغفار خبره هم ډېره زیاته ده د مسلمانانو لپاره. او بعضی اثر کی در غلی دی چې کوم ځای کې ماران ډېر ماران نو الته تاسو سورہ آل عمران تلاوت کی ان شاء الله ماران به نقصان نه رسي اول ته به ختم شي. د سورہ بقره تتمه ده ځکه چې د هغې احکامات دي او همغسې شروع دي او سورہ آل عمران کې به هم همدا کرنګي شروع وي ان شاء الله. اول آیتونو کې 3 اتیایم پورې تقریبا د عیسایانو سره بحث مباحثه او د هغې خبره ده او بیا مباهله او بیا جزیه باندې د هغې راضي کېدل دي. بهرحال بهترین صورت ته الله تعالی دې موږ تاسو پوه کړي ور باندې مدینې کې نازل شوی دی. معنا تاسو واورئ ان شاء الله تاسو پوهېږئ. نور بیا الف لام میم الله پوهېږي په معنی د دې ټکي الله الله لا الہ نشتا بل معبود الا مگر هو اغده اغنه لوا بل سوک نشتا معبود عبادت لائق الحی اغشونده ده ہمیشہ القیوم او ده هر شی ساتون که ده هر شی چې پیدا کړی دی هغه ساتي هم هغه خبر هم دتینا. دی آیت بارک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې کې اسم اعظم دے پا دی آیت سر دعا ہوشی نو اللہ تعالی نرد کئی اللہ تعالی قبلیے نزل نازل کرو علیہ کا بتابانی الکتاب کتاب بالحق پا حق سرا ٹک ٹک مصدقا تصدیق کون کے دے دا لما دہغا انہی حقو کتابونو بین یدے ہی چدن اوڑان دیو یعنی تورات انجیل و نور وانزل او نازل کرو التورات تورات والانجیل او انجیل. تورات عبرانی سے بلفظ دے شریعت توائی او انجیل خوشحالی توائی چونکہ انجیل دا تورات تتمه وا دا انجیل چې وکنه دا د تورات ناسخ نه ده یعنی د دې سره تورات منسوخ کړي شوی نه ده بلکې دا دویمه حصہ ده د تورات. لکه څنګه چې اولډ ټیسټمنټ تاسو ورته وایي او نیو وغیرہ دا نیو ده دا د تورات دویمه حصہ ده. دا عیسی علیہ السلام باندې راغلی او تورات په موسی علیہ السلام باندې من قبل مخکې د دینا هدن هدایت للناس خلق د پاره یعنی د تورات او انجیل وانزل او نازل کړو یعنی د تورات انجیل نه بعد الفرقان حق او د باطل په منځ کې فرقون کې یعنی قرآن. ان الذين بشکا کسان کفروا چې کافر دي منکر دي بی آیات الله د الله د آیاتنا لهم دوی د پاره عذاب عذاب د شدید سخت والله ولا تعالی عزیز زرور د ذو انتقام خوند بدلې ده خوند بدل اغستو یعنی په بدل اغستو باندې قادر ده.
ان اللہ دا توحید آیتون دی بہترین، بشک اللہ تعالی لا یخفا پٹ ندی علیہ پاغ باندے شیء ہیت شے، اللہ نے ہیت شے پٹ ندی، فی الارض پس مکہ کی، ولا فی السماء ون پاسمان کی، هو الذی اللہ غزات یصورکم چی صورت در کو تاستا صورتون جوڑی دا اللہ تعالی دستاسو، فی الارحام دمور پخیٹو کی، فی الارحام دمور پخیٹو کی، رحم کی صورت جوڑی گی بیدہ اقبال ترتیب دی سورہ نور و سورہ حج کے اللہ تعالیٰ خود اللہ چالوے خورزی اور نہا میاشت لس روزی تقریباً دمور پخیٹا کی دا انسان تیرہی کیف یشاء سنگ چی او غواری یو منع ظاہر دا پوزا غٹویو کا وڑوی سترگی شنیویو کا توریویو کا دیوگدیو کا ٹیٹویو وغیرہ او خضویو کا نروی دویم دا چی نیک بخت ویو کا بدبخت وی، کافر بیو کا مسلمان بیو، گمراہ بیو کا چوی، دا ہر چا اللہ تعالیٰ چی چخوخ دی اللہ تعالیٰ دا پارا اوکی دا سی یا قلع یا بدرنگ لا الہ نشتبل الہ الا مگر ہوا آغد العزیز چی زرور دے الحکیم خاوند حکمت ولدے هو الذی علا غزات انزل چی نازل اکڑو علیک بتابن الکتاب کتاب یعنی دا کتاب دا قرآن من ہو دا دینا دا آیت اہم دا گورے دا من خام خزان پوئی گئی کہ پوئی نشی بیا پختنہ ہو گئی خود ضروری دے من ہو زند دے آیتنا آیاتن دی محکماتن چی محکم دی ہن اغا محکم آیتنا الکتاب اصل دا کتاب دی وی مورتا راجم کون کی دا کتاب دی وی مورتا مور وی عربی کی راجم کون کی تا راجم کون کی دا کتاب دی و اخرو او زن نور آیتون دی متشابہاتن چاگا متشابی دی اشتباب کی گی نفعم اللذین اول تاس مطلب با نظام پوئی گئی اللہ فرمائی چی قرآن کریم ما نزل کرے دے پدے کی دو قسم آیتون دی یو محکمات دی یو متشابہات دی دا محکمات چکم دی دا الکتاب دی مطلب راجم کون کی نو معنی صدر دی مختلف مفسرین و مختلف معنی کری لکہ عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دا رنگی نور صحابہ کرامو دا طول خلاصہ چی راجم کی ہاگا آیات چی معنی واضح دا آسان دا او یو دا یعنی آسانی سر سڑے پوشی لکہ زر تاویا چی اوزا دی حالنا نو آسانی سر سڑے پوشی چی بس اوزا دی حالنا یا کینا یا پاسا نو دیتا وی محکم مضبوط صحیح ٹھیک بغیر تشریح بغیر دلیل نہ دویم قسم آیاتونه په دې قران کریم کې هغه دي چې هغه ته متشابهات وایي هغه باندې اشتباه کی به د بي مو په مثالونه کله د هغه ورکه خدا سره کوی د پاره کوم واچا سره بدی زیاته نشته الله تعالی دې دوی چا مر سره نه کوي د سیاسي سړی نه چې پښتنه وکي کنه سیاسي سړی نه چې تور د کسپین دا به چره درته داونه وای چې تور یا سپین دا به یاره بس که تور نه نو سپین وي نو اتا به نور په حیران کې چې دا اوس څه شو دا څه جواب شو نو داسې جواب تا دا ته نور په اشتباه کې شو کدا سي نه نو داسې وي کدا سي نه داسې وي دا د الله ازمایش ته په قران کریم کې چې بعض آیاتونه الله تعالی اشتباه پیدا کوي په ذهنونو کې د پاره د ازمایش چې تا وګوري چې ته د الله په دې خبر اعتماد کوي کا په عقل اعتماد کوي د خبره یاد یو ساتي د الله په خبره د اعتماد ده او کا په عقل د اعتماد ده بعض خلک عقل پرستی هوا پرست ورته وایي خواهش پرست ورته وایي هغه عقل کې نه راځي چې نه راځي نو هغه به عقل سره خبري جنګي چې داسي چونکی چنان شي یعنی اگر مگر لگا اوس دا اوس یو سړی نوم بنا خلمه ټي وي باندې باقاعده په انټرویو کې ویلي چې دا موږ دومره ډېرې قربانیانې چې عید کې کوو دنه دا پیسې دي موږ راجمع کړو غریبانو ته دې ورکړو دا ډېره ښه نه ده نه هغه غریب عقل سره دا برابروي نو عقل سره احکامات نه برابروي دا خو نقل سره دي څنګه چې الله او الله رسول ښودلي دي نو یو ازمایش دی چې انسان ګوري چې دی عقل سره برابر دی که نقل سره حکمتونه ډېر دي مفسرینو ډېر لیکلي دي خو زه حالاتو مطابق یا څومره چې تاسو پوهولی شم بل حکمت پکې دا دی چې کله ته متشابه آیت لولې یا څوک لولي او تا ته محکم آیتونه معلوم نه نو ته به دوکه کېږي
الله دې موږ تاسو بچ کړي. نو دا الله تعالی تا تخای چې ټول قرآن وایا، ځکه چې موږ په دې معاشره کې یو غټه فتنه بله ده چې هغې ته تاسو ډېره کمه توجه وي، هغې ته نن توجه وکړئ. زمونږ مجاهدین صرف د جهاد آیتونه لولي، که منځه ته مخکې شي هم د جهاد آیت ولي، که تقریر کوي هم د جهاد آیت ولي، که یادوي هم د جهاد آیت ولي، که خبره کوي هم د جهاد آیت ولي. نو داسې محسوس کېږي عام سړی محسوس کړي د قرآن صرف جهاد دی، بل خو پکې ټکی نشته. که دا پیران میران دي نو هغه به ټول همدا د پیر پرستي او د مریدي سره چې څه شی برابرولی شي هغه آیتونه به لولي. که ملایان دي نو هغه به همغه آیتونه لولي، او که حدیث ویلي هم دقه دی نه شروع کوي چې العلماء ورثة الانبیاء العوام کالانعام، دې دی نه شروع کوي، دا عوام خو ځناور دي. بهرحال همدغه رنګې نور چا چې کم کار دی بس همغه نو چې کله هغه واوري عام سړی چې قرآن نه خبر نه وي، ښه توجه ګورې وکړئ چې قرآن نه خبر نه وي، هغه وایي چې خو ګورې خو قرآن کې داسې دي که نه، قرآن کې داسې دي. نو الله تعالی تا ته دا احساس درکوي چې ته ټول قرآن نه ځان خبر کا. نو کم ځای کې چې تا ته اشتباهي آیت یا څوک یې درته چسپا کوي نو ته به بیا پوهېږې چې نه داسې خبره نه ده، داسې هم ده. که الله تعالی داسې کړې ده نو داسې هم کړې ده. نو دا محکم دی یا دا مشتبه دی؟ دا محکم دی. لکه مثلا الله وایي دی قرآن کې، الله تعالی فرمایي چې ما عیسی علیہ السلام مړ کو، دک آیت اوس د عیسایانو یا د قادیانانو راغسته دی او وایي چې عیسی علیہ السلام مړ شوی دی. الله په خپله وایي چې مړ شوی دی، او واقعي وایي الله تعالی قرآن کې چې ما مړ کړی دی. خو دا خو د مرګ خو ډېرې معنی دي په عربۍ کې د موت. مونږ چې دا کله ودې کېږو کومه دعا کوو؟ اللهم باسمک اموتو زمرمه. نو مرګ خو نه دی، خوب دی. نو موت لفظ په خوب یا په پناه کېدو هم استعمال شوی دی. خو بهرحال هغې خبره خو ټیک ده. نو عام خلک چې د قرآن دغه یو آیات واوري چې عیسی علیه السلام خو مړ دی، ځکه الله خپله ویلي چې مړ دی. خو همدغه قرآن کې بل ځای کې الله فرمایي وما قتلوه یقینا، سره قتل کړی دی نه دی یقینا، وما قتلوه وما صلبوه، نه پانسي کړی دی او نه په بلکې دې ته اشتباه شوی ده. نو ګورې چې تا ته د بل ځای معلومي نو تا په دې باندې څوک دوکه کولی نشي، تا بیا په دې باندې دوکه کولی نشي. او د الله ازمایش دی په خپل ځای کې. نو دا دومره اوږده خبره مې دې دپاره وکړه چې قرآن کریم کې دوه قسمه آیتونه دي. یو هغه چې معنی اسانه واضحه او لنډه ده، یو هغه چې زومانی درېمانی څلورمانی. چونکې د فتنو دور دی او دا د الله ازمایشونه دي، مختلفې فتنې په دې دنیا کې دي او راځي. بس که حالاتو مطابق معنی نه کوم بیا تاسو پوهېږئ نه، خو که کوم بیا هغه عجیبه لګي راته. لکه مثلا بعضې خلک وایي چې د قرآن کې الله فرمایي چې ابراهیم علیه السلام حنفي وو، او د حنیف لفظ خو قرآن کې راغلی دی. نو دې وجې نه احناف چې کوم دي د قرآن صاحب قرآن دي یا قرآن ولدي. ویوفون دا په قرآن کې راغلی دی، یوفون بالنذر دا په قرآن کې راغلی دی. او مخکې ما یې څه وایي هغه نورم کولی، هغه تاسو ته هغه معلوم به نه وي، خو د مشترانو ته به معلوم وي. مونږ یو قوم اتحاد شوی او هلې نشانو، نو ښه یو غټ عالم اوس وفات شوی دی دین پوري، او دا د پیپل کې و په هغه وخت کې. او زمونږ درخواستي صاحب چې کوم و دا په دې قوم اتحاد کې و، هغه هم وفات شوی دی، الله دې وبخي، ښه خلک و دا ټول. نو ده به تقریر کوو چې قرآن کې ویلي دي الله چې هل ینظرون او وغیره وغیره. او دین پوری په مقابله کې بیا تقریر کوو چې الله تعالی په جهنم ته وایي چې حالم تلاتی نور حلونه شته چې جهنم کې درواچوما. نو حال خو دې جهنم د پاره راغلی دی. بهرحال مزاج مطابق آیتونه دا خو ډېر زیات تحریفي، خو بهرحال مونږ په خپل مزاج باندې برابر. زه حج ته لاړم نو مونږ چا سره چې وو په ګروپ کې هغه ټول تبلیغ ولا وو، ښه خلک دي، الله تعالی دې قرآن ورته وښایي او قرآن ته دې الله فکر کړي. نو ما ورته وویلې چې یاره دلته د مینا کې 5 ورځې دي زمونږ، دا 3 ورځې خو کم از کم دي، که تاسو خوښه وي زه به درته ترجمه کوم. نو دا خبره ورنه ښه نه ولګېده. تاسو قرآن نه چې ورته ووایي بیا تاسو خپله واورئ چې څه جواب درکوي. نو وایي ښه چې کله مونږ لږ مجبور کړو، زمونږ سره ملګري لږ زورور مجبور کړو، ښه ټیک ته مونږ ته ولوله، خو سورې نوح به راته لولئ. اوس دا سورې نوح دی داسې خپل ګڼي چې کنې دا سورې نوح چې کوم دی، نو زه خو پوه شم په بیماري یې چې بیماري څه ده دی. ما یاره زه خو به سورې توبه لولم،
ځکه چې سورۃ توبه د قرآن سورۃ ته او یا به سورۃ انفال ولا متاس خوښه ده، نو حالانکه سورۃ نوح کې هم کمی نشته د جهاد. خدا هغه ځای نه بیا وایي چې قرآن کې آیت ته مثلا سورۃ توبه کې آیت ته چې ځنه خلق دي چې هغه داسې دي چې خرڅوي خپل ځانونه په الله باندې. همدک آیت تبلیغ والا چې ودرېږي همدک آیت پیش کوي چې څوک د الله په لاره کې ووته نو چې کپړې خړې شوې ګردې پې پرېوتې به دا جنتي دی، حالانکه دا آیت جهاد دپاره دی. او بل ځای کې د جهاد محکم آیت ته واضح سره الله تعالیٰ فرمایي چې مجاهد فضل الله المجاهدین، الله فضیلت ورکړی د مجاهدینو ته په ناستو خلکو باندې. بهرحال دومره تاسو پوه شوئ انشاءالله. نو کله چې د قرآن کریم اشتباه یا کم دی باندې کم ټکی باندې پوه نشي، کچېرې تا ټول قرآن ویلی وي یا وایي، نو بل ځای کې به الله تعالیٰ د هغې خبرې وضاحت خامخا کړی وي. ځکه چې قرآن کریم یفسر بعضه بعضا، تفسیر کوي په خپله د ځنځای د ځنځای خپله د قرآن د یو بل تفسیر دی. الله دې موږ تاسو ته د قرآن راوښایي. هو الذي الله غذات انزل چې راوی لګل علیک پتا باندې الکتاب کتاب منو د دین آیاتونه دي محکمات چې محکم دي هن ام الكتاب اصل د کتاب دي، او اخر ذنلوی ذن نور متشابهات متشابه دي. فاما الذين بسغ کسان فی قلوبهم چې داغي پزړونو کې زیغن کګواله دي کګلیچ دي، فیتبعون بذی پیروی کوي ما د هغه آیتونو تشابه چې متشابه دي منه ددنا، متشابه آیتونه راوباسي او مغه معنی کوي. ولې کوي دا کار؟ ابتغاء الفتنه، د پاره د لټونې د فتنې د گمراهی، هغه نه گمراهی پیدا کوي. وابتغاء او د پاره د لټونې تأویله، مراد هغه مقصد د هغه مطلب د هغه او حال دا ده. وما يعلمو او نه پويږي تعویل او تعویل د هغه په معنی نه پويږي الا الله مگر الله. الله چاته خود نه د الف لام میم چاته معلوم ده معنا نتی ویولې معنا کوي یا حامیم عین صاد یا دا فلانی دی او دا زغاړه کې واچو دا دکان کې زوړان کا اکثر دکانونو کې بتا سو زوړان دی لوح قرآنی یا لوح قلم او فلانه دا ټول د متشابهات باندې خلق راړي. مثالونه ډیر دي، کله چې راځي زه ورته ان شاء الله وایم ان شاء الله. نو نه پويږي په تعویل باندې مگر الله. والراسخون او پاخه خلق په علم کې، بعض خلکو معنا داسې کړي دا لکه ما چې وکړله چې الله پويږي بل هیڅوک نه پويږي. بعض خلکو وقف په دې مخکنی ټکی کړي دي، نه پويږي په تعویل د هغه الا الله والراسخون، الله او راسخ خلق. راسخ ویل کېږي مضبوط چې هغه عقل رسیږي خپل ځای ته. مونږ چې ورته تجزیه نگار وایو پوه خلق، هغه ته الله تعالی علم ورکړی وي. بار دړم باندې معنا ظاهره ده او اکثر مفسرین هم دا معنا کړی ده چې نه پويږي دا هغه په تعویل مگر الله او پاخه خلق شدي فی العلم په علم کې یقولون اغی وای آمن نبی مونږ ایمان راوړل ده پاغي بس الله ویلی دي بس ټیک ته لګ به نور پوي کما. الرحمن علی العرش استوى، رحمان دې په عرش باندې. د دې معنا وڅوک مطلب یې څه ده؟ بالکل دا او کم د فتنې ولدي هغه هم دک ټکی بیا مخمخ بیانوي او وای الله دلته دی الله هلته دی، نعوذ بالله الله په سوري کې هم دی او نعوذ بالله نقل کفر نه باشد، په باتروم کې هم دی او په ګندګي کې هم دی او په دې کې هم دی او په دې کې هم دی. هم دک ټکی و چې کمونیزم پیدا وکړو. تاسو یقین وکړئ دغه عقیده کمونیزم پیدا کړی دی. دلیل سره خبره کوم، به دلیل نه کوم، چا مقابله نه کوم. دی ویلې الله دلتم دی. نو هغه یو نوې توجه سره چې الله دلته دی نو کم دی سوري کې شته نه وګه کنه کم دی. نو دا سوچ پیدا وشو چې اډو شته نه، دروغ دی اډو شته نه. نو دهریان دی نه پیدا وشو اډو الله شته نه وای هر څه کې کم دی موږ ته وچاونه کړو. خو که صحیح خبره کړې وای چې کم په نور آیاتونو کې خو وضاحت سره او رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته خودلې چې الله په اسمانونو نه برا عرش باندې دی او علم ارڅ کې دې نم خبر دی لاندې نه پټ نه تیارې نه ډیر نه لګ نه قدرت هم دی او د ارض برابر دی. خبره ختمه، هیڅ مشکل نه و. نو یو لوی فتنه دا غینه پیدا کی او زه پوری پیدا و. بعض خلک وایي چې دا قران کریم د الله کلام نه دی. ولې نه دی؟ دغه چې کلام کی
نو بیا خو د الله ژبه ثابتوي، نو د الله جسم نشته، الله جسم نشته، د الله جسم نه منکر دي. لږ تاسو خیر دي پوښتنه وکړئ د غټو شیخانو نه، تاسو ته پته به ولګي دی څه وایي. نو الله ګمراهي ده او قرآن نه ثابتوي. او همدې قرآن کې بل ځای کې الله تعالی ویلی دي چې ید الله د الله لاس دی، وجه الله د الله مخ دی، او خپې دي د الله. سورہ قیامه کې الله تعالی فرمایي پنډۍ دي د الله، جسم شته دی د الله تعالی. نو بهرحال نو هغه کسان چې هغوی په زړونو کې کوږوالی دی، کږلیچ دی، نو هغوی به داسې وایي علم او هغه به کوي معنی به کوي د دې الفاظو چې هغه متشابه دي. فی العلم په علم کې مضبوط خلق یقولون دی وایي چې آمن نبی مونږ ایمان راوړی دی په دې باندې کلون دا ټول من عند ربنا زمونږ طرف نه دي. بس الله ویلی دي، الله ویلی دي زمونږ ایمان، الله ویلی زمونږ ایمان دی. وما یذکر نصیحت نه قبل الا مگر اولو الالباب عقل خوندان. یو دوا حدیث ووري بس دې معنی به ټوله واضح کی. بخاری شریف کی حدیث ته عائشہ رضی الله تعالی عنها نے روایت ته چې هغه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم خلق چې وګوري چې متشابهات معنی کوي ځان ته بچ کوي، ځان ته بچ کوي، دغه خلکو سره ګوري ملاو نشي، دغه خلکو سره شامل نشي، کني دا به تاسو گمراه کی، دا به تاسو گمراه کی. او ابو داود کی حدیث ته چې قرآن کې جګړه کول دا حرام دي، ځکه چې قرآن په خپل د خپل ځان وضاحت کوي، خپل د خپل ځان وضاحت کوي. ډېر احترام سره ریکارډینګ دی، ډېر خلک به واوري، ډېر احترام سره. د بعضو خلکو نه وایم دلته ناستم دي، ډېره معافیم ته غواړم. یو آیت خوښ کړی دی قرآن کریم کې او وایي چې ان اقیم الدین، دا دین قائم کوي او په اکیو سسټم یې چسپا کوي. حالانکه اقامت دین مراد په عبادت کلک په عبادت باندې، کغه انفرادي دی او که اجتماعي دی او کغه نظام دی او کغه قانون دی او کار څه دی. خو بس دا یو آیت په درې آیتونو د درو کسانو چې تقریر کوي مونږ کړي او که کتاب دې مونږ کړي او که خبره دې مونږ کړي. حالانکه اقامت دین په همدې قرآن کریم کې د مختلفو معنو سره الله تعالی استعمال کړي او د دین هر صورت او شعبه هغه باندې عمل کول دی. الله تعالی عبادت کول مراد دته دینه. بهرحال نو چې داسې خلک کی نو ځان به ساتي، ځان به ساتي. یو ورپسې الله خپل حلم خود لري چې دا حل دی، حل دا دی ربنا ای زمونږ ربا لا تزغ کاږه مکی قلوبنا زړونه زمونږه بعد از هدیتنا ورستو دی هغه نه چې تا مونږ ته لاره وښودله، وهب لنا او راکې مونږ ته من لدنک د خپل طرف نه رحمتا مهرباني انک بشک انت الوهاب ډیر ورکون کوي. وهاب د مبالغه صيغه ده، بغیر د غختونه ورکون کی ته ویل کیږي، ته ډیر ورکون کوي الله تعالی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا او انفرادي حالت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا کوله چې رب لا تزغ قلبي، اے الله تعالی زما زړه کوګمکي، زما زړه کوګمکي. او دا د الله ډېر لوی سزا ده. ربنا زمونږ ربانو تم دا دعا کوا اے زمونږ رب انک بشکت جامع الناس جمع کون کې د خلکو لیوم اغه ورځ ته لا ریب چې شک نشتا فيه پاغه کې ان الله بشک الله تعالی لا يخلف الميعاد، خلاف نه کوي د وعده، کوم وعده چې الله کوي خلاف نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ام سلمہ پوښتنه وکړه چې ته دا دعا ډیره کوي چې رب لا تزغ قلبي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل دی باندې ایمان راوړی په دې حدیث باندې به دومره خوند به په دې حدیث کې چې ایمان مې پیراغه الله دی وکي چې دا زړه د الله د دوه غوتو کې دی هغه چې کوم خو اړي هغه خو اوري راوړي. نو دیو جن الله نه سوال کوم چې الله تعالی زما د زړه مضبوط کړي. نو د ایمان په کې څه خبره وا یعنی خپل تعلق الله سره جوړ کا او الله نه به سوال کوا، نو الله به قرآن ته بیا برابرې او ان شاء الله د نور کتابونو لغویات عباسیات مسنویات او خرافات او دارت نه به الله تعالی ساتي ان شاء الله. نو ای زمونږ رب تجمع کون کې د هغه ورځې چې شک نشته باغې کې او ته خلاف نه کوي د خپل وعده. ان الذين بشک کسان کفروا چې کافران دي لن تغني هیڅ کله به پکار را نشي، مالداری بنکی نه بے پروا بنکی عنهم دوی یعنی لری بنکی دوی نا اموالهم مالنا دوی ولا اولادهم اولاد دوی من الله الله نا یعنی الله په مقابله کې شیء انت شیء لفظی معنا مو شو محاورے کے معنی واورا بشک کسان چې کافر دي د کافر ته به فائدہ ورنه کی د دې مالونه او د دې اولاد د الله په مقابله کې.
واولئک هم دا کسان هم امدی وقود خشاک دی سوزیدون کی دی النار د اور نار ټکه بده کې ډیر راځي سورہ آل عمران کې د سزا کدأب آل فرعون کدأب حال د دوی په شان د فرعونیانو دی دوی لکه فرعونیان حال د دوی په شان د آل فرعون د فرعونیانو دی والذین وکسانوا من قبلهم چې دین وړاندې وو کذبوا څنګه حال دی کذبوا چې هغه دروغ غنل به آیاتنا زموږ آیاتونه یعنی زموږ معجزې موسی علی السلام ته دروغ نسبت کړو کنه فاخذهم الله بیاونی والاغوی الله تعالی بذنوبهم په سبب د گناهونو د اغوی په سبب د گناهونو د اغوی والله الله تعالی شدید العقاب سخت سزا ورکوونکی دی قل اویا للذین کسانوا دا آیت د بنو قینقاع مبارک دی دغه چې دوی ویلي د يهوديانو چې تاسو کوم مکه مشرکین سره جنگیدلی هغه په جګړه څه پوي کوم سره مخامخ شي پته بدته ولګي الله وایي ورته وایا ورته کفروا کافرانو تاسو تغلبون زرد چې مغلوب بکړل شي خو یاد ساتي حکم عام دی دا حکم اوس هم داسې موجود دی دک سے موجود دی لکه د قران کې څنګه چې تاسو مخې ته پروت دی چې وایا کافر وته تاسو به مغلوب شي وتحشرون او راجم بکړل شي الی جهنم جهنم تا نو سوال راغی چې بیا ولی دا مغلوب نه دي نو د الله وعده نه د خلاف الله مغلوب کوي چاته مومنانو ته نمونږ مومنان ته د چپلې خو د جمعات کې بار پرې د مومنانو ته چې پته ته ولګي څنګه مومنان دي مونږ راځو د کم کړی نه چې راځو غلاره کې دا هغه پلونه جوړ کړی دا د بي ار ټي والا نو هغه بلګی نه نو ټولې مات کړل چې چرته بل مسلمان په کار نشي او دې مسلمانانو ته بالا په کافرو ګټه ور کوي دا څه ټوکو څه غب خونه ده څه د غب دین خونه ده نه ته مؤمن شه به الله وادي وګوره دا پوره کیږي کنه نو غالب مغلوب بشي او راجم اب کی تاسو جهنم ته او ډیر بد زیاده د جمع کولو قد پدا کی سره کان اشتا لكم تاسو د پاره آیت النخا فی فئتین پاغت وډلو کی اشاره د جنگ بدر ته تفصیل نه ده اشاره ده التقطا هر کله چې یو بل سره مخامخ شوي جنگ د پاره مډ بیړ چورته ویل کیږي په اردو کې یو بل ته مخامخ براتلی فئتن یو ډلوا تقاتلو چې جنگ کاو فی سبیل الله الله پلا رکی و اخرى وغبلا کافرتن کافروا يرونهم لذل دی مسلمانانو اغیلرا ان کافر لرا مثلیهم دو چندا ځکه چې مسلمانان خو 300 یا 313 او 1000 نو دا خو سه چندو نو کله مسلمانانو ذهن کې دا وېچ دا دومره ډیر دی نو کې دې چې جګړه نه وکړي نو الله ورته تعداد لکم خود پستر وږي چې مار لګون ته دي دومره ډیر خو نه دي نو جهاد جذبه و داس دي لکه 500 وي حالانکه 500 خو نه 900,000 نو الله ورته کم کړ رأي العين پلیدل دسترګو یې نخکاره دسترګونه والله ولا تعالی یؤید امداد کوي بنصری قل مدد سرا من یشاء او چاته چې خوښ شي اله ان من یشاء او چاته چې خوښ شي نه کنن فی ذلک بدی کې العبرۃ نصیحت لأولی الابصار دسترګو یعنی بصیرت ولو د پارا عقل ولو د پارا لدون کو د پارا زینا خسته کړی شوی د الناس خلق ته حب منا الشهوات د خواہشات او نفسیاتی خواہشات من النساء د زنانونا والبنین او د زامنونا وی بس د خزی وی او بس د مازی وی او د زامن می وی والقناطیر او خزانی المقنطره جمع کړی شوی یا داسې معنا کوا ډیرې د خزانو په ډیرې شوی ان ډیرې جمع بینک بیلنس نن سبا ورته وایي یا ارته چې ورته وایي خزانه د خزانو یا خزانه جمع کړی شوی من الذهب د سرو زرونا والفضه او د سپینو زرونا والخيل او اسونه المسومه نشان زاده نخ چې بلګی دی وی ادا مخکی معلومیدل اسونه با چې قیمتي اسونه په غو نشان ولګي د پجیرو چینی ویني راغلل نو سړی باندې کېدا تاسو کوری دلی بس نو مینا قلم وای ما ته هغه گاډه راکی چې هغه ورست شات نه ټیر او پسې خخي نو بهرال دا نشانو دي چې دا ډېر خټیر دا ډېر خګاړه دي نو هغه اسونه چې نشان زاده ان اصلي اسونه دي والانعام او ثروي والحرث او فصل ذالک دا ټول متاع الحیات الدنیا ز ضرورت زندگی دي
متاع سامان د ضرورت، الحیات دنیا د ژوند د دنیا، یعنی ضروری دی خدا ضرورت د صرف مقصد زندگی نه ده. دا مقصد زندگی نه ده چې اندې د پاره ټول عمر تیروا. یو جنریټر واخلې او صرف تیل خوري، دا جنریټر وسکه. او یو جنریټر واخلې تیل به خامخا ورکوي خو بجلی به پیدا کوي. اصل مقصد د جنریټر بجلی پیدا کول دي، تیل خوړل نه دي. صرف دا تیل خوري د لپاره چې بجلی پیدا وکړي. نو همدا کرانګي دنیا کې انسان الله پیدا کړی دی، نو ضرورت زندگی د پوره کول هم حکم دی، ولا ورته پوره کړی هم دي. خو که سړی وایي چې همدغه به پوره کوم، همدا مقصد دی، الله وایي داسې نه ده. والله ولا تعالی عنده غزر حسن المآب، خسته زید د ورتلو، مآب دوباره را ګرځیدل، خسته زید د واپس ورتلو. قل وایا او نبئکم، آیا زه اونخیم تاسو ته؟ الله وایي دا خو تاسو ډېر ښه خوندور شیونه ذکر کړل، تا ښځې دي او بچي دي او خزانې دي او سپین زر او سره زر او اسونه او وغیره. وخیم تاسو ته بخیر ډېر ښه من ذالکم دین استاسو هغه څه شي دي للذین او خلقو د پاره اتقوا چې پرهیزګار دي عند ربهم د الله سره دي، د الله په نيز دي. هغه جنات جنتون دي، باغونه دي، تجری چې بهيږي من تحتها د اغلا دي الانهار نهرنا خالدین همیشه بوي فيها باغی کی او ازواج او جوړي مطهره پاکي ورضوان او رضامندیا من الله د الله طرفنا. اخر کې به الله اعلان وکي چې خوشاله یې جنتیانو ته وایي الله دې را نصیب کی، یا الله دې موږ دې جمع ټول ته او ټول مسلمانانو ته را نصیب کا. جنتیان وایي چې آو ولې به موږ خپه شو، موږ ته خور نعمت ملاو دی. وای نه یو پاتې دی. جنتیان به حیران شي داسې نعمت به پاتې وي. وای زه راضي یم بیا نه ناراضي کېږم تاسو نه، بیا نه خپه کېږم. نو یا الله موږ ته دا را نصیب کا. والله ولا تعالی بصیر لیدونکی دی بالعباد په بندگانو. الذین کسان، دا کم کسان دي چې دا جنتونه دي ورته یقولون چې وایي ربنا ای زمونږ ربا اننا بشک مونږ آمنا ایمان راوړی دی فاغفر لنا بس بخنه وکړي مونږ ته ذنوبنا زمونږ د ګناهونو وقنا او بچ کړي مونږ او ساته مونږ عذاب النار عذاب د اور نه. دا صفت څه دی د خلکو؟ الصابرین صبر کونکي دي، والصادقین رښتیا ویونکي دي، والقانتین او تابعدار دي، والمنفقین خرج کونکي دي، والمستغفرین او استغفار معافی غوښتونکي دي، بالاسحار د سحری په وخت کې، پښمنی په وخت کې. دغه چې دی وخت کې الله تعالی خپل شان مطابق لاندې اسمان ته راکوز شي او اعلان کوي څوک دی چې مانه معافي وغواړي چې معافي کما. نو دغه وخت د خلکو ته ډېر قیمتي وي چې الله نه معافي غواړي. شهد الله دا الله تعالی د قران کریم کې لوی او عظیم آیتونو نه یو آیت دا هم ده چې دې کې الله خپل گواہی کړی دا. شاهدا گواہی ورکړه یعنی بینا واعلم، الله پوی دی، الله خبر دی او په خپل گواہی هم ورکړی دا. الله ولا تعالی انه چې بشک هغه لا اله نشته بل معبود الا هو مگر هغه دی. یعنی یو گواہی چې یو سړی ورکی او هغه مشر ورکی، هغه یو سړی یو گواہی په خپل الله ورکی، نو دین هغه ټکمه گواہی وي. لا اله نشته بل اله معبود الا مگر هو ام اغد العزیز چې زورور دی، الحکیم خاوند حکمت ولده. ان دین بشک دین د ژوند تیرولو طریقہ عند الله د الله په نسبانه الاسلام، دا اسلام دی. اسلام اپنځه بنای دی، دین علاوه دا ټول دین د ژوند تیرولو طریقې ته ویل کیږي. اسلام لازمه تابعداري د الله تابع دغه دین دی. ومختلف اختلاف نو کړي الذين وكسان اوتل کتاب چې ور کړي شوی او کتاب هغه مخالفت نو کړي الا مگر ان کړي وو من بعد رستما دا غنه جاءهم العلم چراغ هغه تپویا علم ورتراغه هغه نه بعد مخالفت کړي او دا غټه ګناه ده. بغيا وجد زدنا بينهم بخبل منځ کې ومن او څوک یکفر چې انکار وکي بآیات الله د الله د آیاتونو فإن الله بس بشکل تعالی سریع الحساب زر حساب غستون کې ده. بیګه مې معنا کړی و فإن بیا کچری حاجوکا جګړه کوي تا سره فقل نو اویا اسلمت ما سپارلې دي، ما تابع کړی دي، زه مسلمان شوی ما وجهي مخ خپل لله الله تا، ما تابع کړی دي خپل مخ الله تا. ومن اتبعني او هغه چا هم چې زما پیروي وکړه هغه خپل مخ ګرځولې دي الله تا. وقل او یا
للذین کسان ته اوتوا الکتاب چې ورکړی شوی دی کتاب والامیین امیانو ته چې دا کتاب نه دی لوستلی عام طور باندې دا لفظ به استعمالېدو مشرکینو د مکې ته اسلمتم آیا تاسو مسلمانان یې اسلام راوړی دی دې نه پوښتنه وکړه او دې مشرکینو اسلمتم آیا تاسو مسلمانان یې نو فإن اسلموا بس کچېرې اسلام راوړو هغوی مسلمانان وي فقد اهتدوا نو فقط بس تحقیق سره اهتدوا دی لار بیا مونتا یعنی لار مندر د پاره د نور نمونه نه دي چې يهودي شه عیسائی شه حنفي شه سلفي شه او پلاني شه او ډنګي شه نه اسلام دی کله چې دی مسلمانانی فان تولوا کچری دی مخواړو فانما بس بشک خبر ادا د بل نه ده علیک چې پتا باندې البلاغ رسول دی د پیغام تا باندې بیا تبلیغ کول دی د قران و تبلیغ نه مراد د قران د دعوت ته یا ایه الرسول بلغ ما انزل الیک اے پیغمبره د قران تبلیغ وکا اداګه چې دا ضروري دی والله ولا تعالی بصیر لیدن کده بالعباد په خپل بندگانو باندې ان الذين بشکا کسان یکفرون چې انکار کوي بآیات الله د آیاتنا ويقتلون وجن قتل کوي النبیین پیغمبران بغیر حق بنا حق سرا ويقتلون وقتل کوي الذين کسان یامرون چې حکم کوي بالقسط د انصاف من الناس د خلقنا فبشرهم داس خلق ته زیر ورکا بعذاب علیم عذاب د دردناک د درد ولا عذاب شدید عذاب اولئک هم دغه کسان الذين خلق دی اولئک الذين امدا اغه خلق دی حبطت چې ضایع شول اعمالهم عملونه د دوی په دنیا په دنیا کې او آخرت او آخرت کې دا څوک چې پیغمبران یا انصاف ول خلق قتل کوي اگر که مسلمان نیک عمل وی کړی وي دا زموږ مسلمانانو کې دا ډېر زیات دي وما لهم منشتدی د پاره من ناصرین څوک مدد کوونکې مددگار به هم نوی دي د پاره علم تر آیاتان دي کتی دلی ال الذین وخلقتا او تو چې ور کړی شوی او غویتا نصیبا حصا ان برخه من الكتاب د کتاب نه یدعون اغیرا بللشی کتاب حصا ور کړی شوی د چر بلیږي الی کتاب الله کتاب د الله تا دلته خاص عیسایان یا هر ځای کتاب ور کړی چې راشي د الله کتاب ته لیحکم دې د پاره چې فیصله وشي بینهم د دې په منځ کې ثم يتولى بدی مخواری فریقون یودل منهم د دوینا وهم او دوی موردون مخړون کی دي همیشه د دې شان نزول کې واقع هم د مختلف آیاتونو سره غدلته هم چې د دې يهودانو کې زنانه زنا کړې او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته غراغلو رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه حکم وکړ د سزا نو دی وای دا د عزت خاندان نه ده دا څنګه کې دا خبره جمع کیږي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ولی د تورات کې دا حکم نشته نو دی ویلي چې نشته وای تاسو تورات راوړئ نو تورات یې راوړو نو چې کله د آیتونو تلاوت کوو نو چې د رجم آیت راغی نو لاس داسې پکې ډول پټی کړو نو عبد الله ابن سلام مسلمان شوی يهودي عالم او تفقته وای تاسو ته دا غوته دلری کا نو جلا دلری کو نو رجم آیت پکې وو همدا غره قرآن تر بلنه نو دی به ویلي بیا ودان منی هر منی کو قرآن ته نه منی قرآن ته تل نه منی لیحکما چې فیصله وکړي شي د دې په منځ کې نو بیا واوړي وړل منهم د دوی نه واغي همیشه اوړي دن کړي ذالک دا بانهم زکه چې دوی یعنی دا دوی داسې زکه کوي قالو چې دی وای لن تمسنا النار اچربون لګي مونږ ته اور او بنرسي مونږ ته اور الا مگر ایام ورځ معدودات د شمیر مونږ به صورت جهنم ته ځو به جنت ته ځو دا غلط فهمي کړي دی ذالک دا بانهم زکه چې دوی قالوا ويلن تمسنا النار يشربون رسيك مغتو الا ايام معدودات مگر یسو ورځې د شمیر وغرهم او دکور کړي د اغوی ته دوک کړي دي دوی فی دینهم بخپل دین کې د خپل دین ورته دکور کړي ځکه چې دین د ځان نه جوړ کړي او ځان فتواګانی جوړ کړي دي چې داسې ما كانوا يفترون د هغه دین چې دوی جوړ کړي د ځان نه د هغه دین کې داسې ورته وایي چې تاسو به صرف یو تور دی به جهنم ته دی یا به جنت ته ځئ داسې نه ده فكيف بسنګ بوي ان څه حال دی اظهار کلا جمعناهم چې مونږ برا جمع کو دوی یوم هغه ورځ د پاره لارې بچ شک شو بنشته فيه پاره کې هغه ورځ به د دې څه حال وي الله وایي چې مونږ را جمع کو د قیامت پورې دی ووفیت او پرب ورکړل شي کل نفس هر یو کس تماها کسبت چې عمل کړي وي وهم او پاغوي لا یظلمون ظلم به نکړل شي فكيف
اذا جمعناهم اليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. دا بعض کسانه سے ترجمہ لکھی یا کوشش کئی نو هغه وجنه قل اویا اللهم اے اللہ تعالی اللهم بار بار راضی دا آسان او د معنا دا بس داس د کی دا کافی دا سره د ټولو صفاتونو اے رب زمونږه سره د ټولو صفاتونو یعنی اے اللہ چی ته رحمان یې اے اللہ چی ته رحیم یې اے اللہ چی ته رشید یې اے اللہ چی ته صبور یې یا څه چې صفاتونه دي تا دپاره نو قل وایا قل اللهم وایا چې اے الله مالک الملک ته بادشاہ د بادشاہانو تا سره اختیار دی د بادشاہانو تو ته ورکوي الملک بادشاہی من هغه چاته تشاء چې تی وغواړي وتنزع او ته اخلي نزع معنا داسې په زور راکاږلو ته ویل کېږي ځکه چې بادشاهي خلک اسانه سره نه ورکوي نو دیو جن الله دا نه وایي چې نه تی اخلي ځکه چې بادشاهي خو په زور اخیستل کېږي نو تی اخلي الملک بادشاهي ممن هغه چانه تشاء چې تی وغواړي. اصل کې دی آیات کې هغه عیسایانو یهودیانو ته اشاره ده چې تاسو سره دا کتاب د امامت او د حکومت د ارث خدا الله خو خدای تاسو نه واغسته د الله مرضی ده چاته چې ورکوي ممن هغه چانه تشاء چې تی وغواړي وتعز او ته عزت ورکوي من هغه چاته تشاء چې تی وغواړي وتذل او ته ذلت ورکوي من هغه چاته چې تی تشاء چې تی وغواړي. ته داسې وایا بيدک الخير ستا په لاس کې خیر دی انک بشکت انت انک على كل شيء قدیر پرشي باندې قادر یې. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ یو صحابی بارے کے بلند ہے هغه د قرض نه پریشانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تو فرمایي ولی پریشان ہے وې قرض را تنگ کړی ما رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایي چې ولی دا دعا ایتونه ته معلوم نه دي قران کریم کی دا وایا او دا دعا ور سره شامل کا رحمان دنیا والآخرة ورحیمهما تعطیهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء وارحمني یا ارحمني منهما نمون باندې رحم وکي الله تعالی تغنيني بها رحمت من سواك دا ور سره شامل کا تا قرضونه او تا د مسلې به الله تعالی آسانی کی الله تعالی دې مون باندې هم آسان کی. تولج الليل تن نباس شپا فی النهار بوریز کی وتولج وتن نباس النهار ورز فی الليل بشبے کی یو خندا مطلب ته چشپا ورز کیږي دویم مقصد دا ده چې نن سبا ماقام کیږي تقریبا 9 بجې او یو دوه یا درې مېشتې مخکې 9 بجې ماسخوتن کېدو نو هغه وخت چې ماسخوتن اوس د ماقام جوړ شو هغه وخت چې سحر او هغه شپه جوړه شو هغه چې اوس ورځ ته جوړه ده بیا به شپه جوړه شي نو دا تکي همت مطلب دا د ورځې او د شپې اړول دي. وتولج النهار او تداخله ورځ فی الليل بشبه کې وتخرج الحي او تر او باسي ژوندې من المیت د مړینا وتخرج المیت او تر او باسي مړ من الحي د ژوندینا کافر نه مسلمان مسلمان نه کافر اگئی نه بچي او بچی نه اگئی هم دا ورنګ نوټ شي نه موږ خوراک وګونو سپرم یا سړی دي جوړ شي انسانان دي جوړ شي نه دا تکي الله تعالی وترزق او ترزق ورکي من هغه چاته تشاء او چتی وغواړي بغیر حساب به حسابا دا دعا ور بیا اوري ځکه چې بیا کله خلک ریکارډینګ اوري بیا ورته اسانه ملاو نشي. رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنني بها عن رحمة من سواك. اے رحمان بادشاہ د دنیا او د آخرت او ته رحیم د دواړو او ته ورکه چاته چې خوښ شي او ته منع کوي چانه چې خوښ شي نو رحم وکي په ما باندې اے الله تعالی د خپل رحمتنا او ما مالدار کی ته د خپل ځان او بل چاته ما محتاج و یا الله. دا دعا الله زموږ ټول په حق کې قبول کړي. لا يتخذ المؤمنون لا يتخذ ندی نیسی یعنی پکار نه دی چې ودی نیسی المؤمنون مؤمنان الکافرین کافر لرا اولیاء دوستان پکار نه دی چې مسلمانان د کافرو سره دوستی وکي خو ولی زړه پوری دوستی ته وای عام تعلق ته نه وای رازدار ہے. مخی راضی پا ہمنی سورہ آل عمران کی من دول المؤمنین سوا دا مومنانونا ومن یفعل سوک چیو کی ذالک داسی فلیس بس نشتا من اللہ دا اللہ طرف نفی شید پتشی کی یعنی ہیچ شید اللہ طرف ند دا پارا نشتا چاگا سے امداد اور سرو کی اللہ ہاں یو حلشتا دا اجازت اندہ تتقو چی تاسو زان بچ کئی منہم دا دینا تو خاتن دا یری یعنی وجه د یرینا دا سي حالت در باندې راغې چې ته د کفر کلمه او نه وای نو نه دی باسي
یا حکومت داسې ظالم دی یا بل ځای کې ګیر شوی، نو په هغه وخت کې کته کلمه د کفر یا یو عمل داسې بل چا ظاهره د پاره وکي نو خیر دی. لکه عمار رضی الله تعالی عنہ کافرونه ولې وو او ورته ویلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې بدر دوایا نه ویلي، نو داسې وبو کې راګیر کو نو وبو کې به ډبکې ورکولې او صاحب بند شو هغه بچیغه ولې بیا به راپاتې چې وایا بیا به ډبکې ورکولې. نو بیا ویلي چراغ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډېر پریشان او خفه و چې یا رسول الله ما سره داسې معامله او زه مجبور کړی ما وای زړه څه حالت وو، وای زړه مې الله تعالی یا رسول الله پتا باندې ایمان دی او تاسو سره مې مینه ده، وای خیر دی کبیا یې ګیر کې بیا وای کبیا یې ګیر کې بیا وای. بهرحال د دې ویلو تفصيلات نورم دي. نو ابو داود کې یو حدیث ده چې بعض کسان صحابه کرامنا او خاص کر ابو دردار رضی الله تعالی عنہ هغه وای ډیر خلکو سره به مونږه ملاویدو چې اسلام هم نه غوښتل ور سره ملاویدل، خواصه په خپل به ور سره خندیدو لکه مکی حالت چې د مسلمانانو. ويحذركم الله او يري تاسو الله تعالی نفسه د خپل ځان یعنی ګوره هغه زړه یاره به الله نه چې ونه یریږي دا غینا. والى الله ولا تعالی طرف ته المصير واپس تلدي. قل اویا ان کچری تخفو تاسو پټوي ما هغه فی صدورکم چې تاسو پسینو کې دي او تبدوه یا اخکار کوي يعلمه الله الله ته پته ده دې دواړو الله ته پته ده یعنی که اخکار کوي که پټ کې الله خبر ده. ويعلم او الله پوهیږي خبر ده ما د هغه باندې یعنی پاغه څه په سماوات کې پاسمانونو کې دي او ما او پاغه څه په الارض کې پس مکه کې دي. والله ولا تعالی على كل شيء برشبان قدیر قادر دے قدرت لرون کې دے کولای شي. یوم هغورت تجدو چې بیا بومي کل نفس نار یو کس ما عملت عمل چې کړي وي من خیر اند نیکینا محضره حاضر څه چې نیکی کړي ټول ورته لازم مخ حاضری. ومن يعمل مثقال ذره یو ذره برابرۍ بدی او نیکی کړي وګوري. وما عملت او هغه چې کړي وي من سوء اند بدینا تودو نو دیب هغه وخت غواړي خو خیب د سړی د بدی چې کړي وي لو چې کاش ان بینا په منځ د دې د بدی و بینه او د سړی امدن فاصله وای بعیدا لری کاش زما د بدی په منځ کې لوی فاصله وای. ويحذركم الله او یری تاسو الله تعالی نفسه د خپل ځان والله او الله تعالی رؤوف نرمی کوونکې دی رأفتن دی بالعباد په خپل بندگانو. قل اویا ان کچری کنتم یی تاسو دغه دعوا کوله کنه د عیسایانو چې موږ الله سره مینه ده يهوديان وسم کوي دي نو دې ته وایي چې تاسو الله سره مینه وي د دې دلیل بیا ده نه چې تاسو صرف د عیسی علی السلام په معنی الله سره مینه دلیل خدا دی چې رسول الله خبر او معنی. وقل ويا ان كنتم كثير يي تاسو تحبون الله چې تاسو مینه کوي الله سره فتبعوني نظما پیروي وکي دغه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اتباع نه بغیر خود الله تعالی سره مینه کول دعوا د دروغ ده. يحببكم الله الله بتاو سره مینه وکي او دا ډېر غټ انعام دی چې الله مینه وکي چا سره. ويغفر لكم بخنبو کی تاسو ته ذنوبکم تاسو د ګناهونو. والله ولا تعالی غفور بخون کې دی رحیم مهربان دی. قل اویا اطیعوا الله خبر امنید الله والرسول او د پیغمبر فإن بکچری تولوا مخواری یعنی وګرځیدل فإن الله بس بشک الله تعالی لا يحب الكافرين من نکي کافر سرا اما تاسو ته بیګه معنا کړو چې داسې معنا کوي به خوان کوي. لا يحب الكافرين من نکي داسې کافرانو سرا. ان الله بشک الله تعالی اصطفى ور کړو آدم علیہ السلام دا اوس هغه ته دلایل بیانې کی مسلسل ور کړو الله تعالی آدم علیہ السلام و نوح او نوح علیہ السلام و آل ابراهیم او اولاد او خاندان د ابراهیم علیہ السلام و آل عمران او قرانی د عمران کور د عمران علی العالمین پټول عالم باندې. عمرانان تاریخ کې دوه تیر شوی دي یو د مریم هغه پلار او یو د موسی علیہ السلام د هارون علیہ السلام پلار. نو دلته اشاره ده د مریم د پلار ته ذریتن چې اولادو بعد ازناد اغینا من بعد د زنو دا د یو بل بچیو ځکه چې د آدم علیہ السلام ټول اولادو او بیا غینه بعد د سرازه د ابراهیم علیہ السلام بیا اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام بیا د سرازه د نور. والله ولا تعالی سميع اوریدونکو د علیم او په هده ایزر کله قالت چې اولی
امرأة خزی عمران د عمران خزی اویلی رب اے زما رب اے زما ربا انی بشک ما نظرت نظر منل دے ز نظر منما لکه تا د پاره ما د هغه شی فی بطنی چې زما په خېټه کې ده حامل وا نو اویلی چې ما د حمل د الله تعالی د پاره سوي محررا آزاد څه مراد ده یعنی زب خپل خدمت نه خلما ما د پاره بکارو بارو او دنیا کارونه ازما خدمت بنه کوي تا دین د پاره بوزګاری نو فتقبل نو قبول کای الله تعالی منی زمانہ انک بشکت انت انت السمیع اوریدن کای العلیم وقوهم ته خبر الله تعالی فلما بهر کلا ودعتها چې وېزګه ولا اغا د کویل چې الګ وي چې کله وېزګه ولا قالت نو ویلی رب ای زما رب انی بشک چې ما ودعتها ما وېزګه ولا انثى جنی خذا ما غوي چې الګ وي دا خو خذا ده و انی بشک سمیتها ما نم کې خود د دې جنی مریم و انی بشک اعیذ زب پنا کی در کوما ها آغا بکا دستا انی اعیذها بکا زب پنا کی در کوما دستا و ذریتها او داغی اولاد هم اولاد سوکو عیسیٰ علیہ السلام ومن الشیطان الرجیم دا شیطان رٹلی شوینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې هر ماشوم پیدا شي نو شیطان د چیچ ورته ورکی نو هغه چغه وای او عیسی علیہ السلام چې پیدا شو نو د چغه نه وغلی ځکه چې شیطان د باندې لاس نشو لګولای نو فتقبلها نو قبول کړل الله تعالی هغه مریم ربها چې رب د اغه ده بقبول فقبل ولو حسن خيسته وسرا وانبتنا او رزرغونه کړل ان رالو یې کړل نباتن پرالو یولو یا پر رزرغونه ولو حسن خيسته وسرا خې طریقې سره الله تعالی رالو یا کړل وکفلها او کفالت ورکړو را د دویوالی دا کار دا ذمہ داری ورکړل الله تعالی زکریا علیہ السلام ته د خالو د ترور خاوند دی او دا به طریقه بداوا چې ال د بیت المقدس کې داسې وړې وړې کمرې به جوړې وي او داغي مشران د به کې نستو او دی بل عبادت وکول کل پړاول به کول د تورات او یا به خلکو ته خود نو دا چې را مخ کې راځي دا واقعیا ټوله چې پیدا شولا نو دا خو د منخته کړي وا چې دا د بیت المقدس لپاره وي د نکانو لپاره وي او زمونږ د پیرانو نه څه د زیارتونو نه ګوري دا جوړ کړي یو ماشوم چې پیدا شي زیارت ته به حواله کې اول ته بیا منجوران دي خاص خامن سپیره پامن هغه بیا استعمالي او سخای استعمالي به د ویډیو رمافي خو تاسو تحقیقو کې اسخا کارونه پی کوي هغه بهرحال امور پلار خوشحالي چې ما منخته کړي دا زیارت کې میور کو خبر بنئ چې الله دې معفو کی بهرحال نو هغه دې آیت نه دلیل اخلي دا دومره ظالمان دي چې څنګه مریم الله تعالی اور کړي و د الله رضا لپاره نو الته په عالمانو کې زکریا علیہ السلام مو ناغه په دوه وجو باندې د مریم لپاره ډیر فټ وو یو دا چې پیغمبر وو بل دوا چې خالو وو د ترور خاوند دی نو هغه ته هغه خپل کوی چې یو ویل چې ما بوي ما بوي چې زه کفالت وکم چې د الله نوم لپاره د الله لپاره د بچي ورکړی شوی دا ناغی تعالی تعالی طریقو خودل چې کلمونه په دریاب کې واچي دا دریاب د سخته زی نو چا کلم چې بر لاړو ناغه بیا کفالت کوي نو د زکریا علی السلام کلم په بر لاړو نو زکریا علی السلام ته الله حواله کړ نو کفالت یو کو حواله کړل زکریا علی السلام ته کلمہ هر کله دخلا چې داخلي دوب علیها پاغین یغي کمرې ته زکریا علیہ السلام المحراب په حجرت محراب هغه حجرې ته وي هغه جمعات کې چې داسې کمره وي هغه ته ویل کیږي هغه ته چې کله زکریا علیہ السلام ننوت وجدان او بمندو عندها هغه سره رزقن خوراک عجیب خوراک په ماحول بازار کې او مسمی وي بنوي او مریم سره بوي قال ان اولید زکریا علیہ السلام یا مریم اے مریم ان لکی کم دینه دکړي چرته نوی هاذا دامی وی دا چا راوړي دا چرته وی قالت ویلی اغي مریم هو چې دا من عند الله دا الله طرف ندی دا الله را واستوي دا الله راوړي ان الله بشک الله يرزق رزق ورکي من يشاء او چاته دي چې خوغشي بغیر حساب به کتابا دا خدای الله خو رزق ورکي نو زکریا علیہ السلام چې دا حالت ولید نو هغه باندې عجیب حالت راغی دا څومره نیک بچی دا چې الله ورته د غیب نه رزق ورکي او خپل بچی د زکریا علیہ السلام نو
نو دغه یو کیفیت جوړ شو. نو هنالک په دغه وخت کې ان په دغه کیفیت کې چې عجیبه حالت جوړ شو، دعا وکړه زکریا علیہ السلام ربه د خپل ربنا، الله مونږ ته داسې نیک بچی راکړي. قال ان ویلی ربي ای زما ربا هب لی راکې ما ته من لدنک د خپل طرفنا ذریة اولاد طیبة پاک، انک بشکت سمیع اوریدونکی. دلته معنا د قبلولو کوي نو ډېره خوند کوي. انک بشکت سمیع الدعاء، قبلونکی د دعای، ته دعا قبلې الله تعالی. نو فنادته الملائکه، نو آواز وکړو دتا زکریا علیہ السلام ته فرشتو، وهو او دے قائم ولاړو یصلی چې منځ کو فی المحراب په محراب هغه کمرې کې. ورته ویلي ان الله بشکل تعالی یبشرک زیر درکې تا تبی یحیی علیہ السلام، تب زوی پیدا کیږي یحیی علیہ السلام، مصدقا چې تصدیق وکړي بکلماتین د یوې خبرې ان د عیسی علیہ السلام. دا خپل منځ کې ترور زامنو ده، دیب تصدیق کوي دیوی کلمه څه ده؟ کلمت الله چې الله ویلي دی عیسی علیہ السلام ته دا الله کلمه ده. نو ګوره معنا معلومه شو، من الله د الله طرفنا، وسیدا او دیب سردار وی مشر وی، وحسورا او دیب د خپل نفس قابو کی ساتون کوي، نفسیاتی خواهشات په غالب دی نشي، دا ور باندې غالب نه وي، او محاصره کوون کې بد نفس وی. ونبی او پیغمبر به همي من الصالحین او د نیکانو به همي، داسې بچی در کوم تا ته. قال ان اولی د زکریا علیہ السلام رب از مربا ان څنګه بوي یکونو څنګه ان څنګه یکونو وی بو څنګه بوي لی ما د پاره غلام هلک وقد بتاکیک سرا بلغنی رسیدلې د مات الکبرو بډاواله، زه بډایم په دې بډاتوب کې خدای دې قابل نه یم. الکبرو بډاواله وامراتی او خذ زما عاقر شنددا، یعنی هغه د مینس حالت په تیر شوی دی 500 شپې کارونه او وخت د چې بچی پیدا کوي هغه وخت خو نه دی. قال اولی دی فرشتي کذالک هم د کرنګي الله ولا تعالی يفعل کوي ما یشاء، او سې چې خوښ شي. یو معنا داسې و، بل معنا داسې کوا. قال اولی د فرشتي کذالک هم د کرنګي د څنګه چې توای چې زه بډایم او ختمه بډای د خبره صحیح ده، خو الله يفعل ما يشاء، الله کوي چې وغواړي. هغه د پاره د شنډه او د بډا او د کونډه او د دې غنښت جواب پیدا کول وغواړي، هغه د پاره څه ګرانه ده. قال اولی د زکریا علیہ السلام رب اعظم رب اجعل جوړ کا مقرر کا لی ما د پاره آیتن سنخرا تو خیا چې چل بو شي چې داسې زما ز پوښم چې زما بچی کی. قال ان اولی د فرشتي آیت کا نخد استاد پارا الله تکلم الناس، الله دا چې تب نشي تکلم خبره کوله الناس خلق سرا، الله تکلم الناس چې تب نشي کوله خبره خلق سرا 3 ایام درې ورځې الا رمز مگر اشاری، لیب د شبه بند شي بس ته پوه شي چې بچي پیدا کیږي. اوس تقریبا 9 کال بعد بیا بچي پیدا شو. وذکر او یاد کا ربک رب خپل، یا دوا رب خپل کثیرا ډیر وسبح او تسبیح وایا بالعشی مقام والابکار، سحر وخت کې سحر او مقام ان اشاره د کثرت ته ډیر وایا. او دا تسبیحات چې کوم دي دا همیشه د پاره د خوشحالي نه بعد الله تعالی وایي اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. همدارنګه همیشه د پاره سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمده عدد خلقی وغیرہ وغیرہ. نو دا چې کلم انسان باندې خوشحالي راشي پکار چې دا تسبیحات دی وای. او دې بار کې یو حدیث هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله تعالی رزق ورکړي د دې تسبیحات ذریعہ سره. نو ته تسبیح کوا د الله تعالی سحر او ماقام ډېر و اذ ور کلا قالت او ویلی الملائکه فرشتو یا مریم مریم ته ویلی دا اوس له شی او غټه شی او پیغلا ان الله بشکل تعالی استفا کی ورکړی ته وطهر کی او پاک کړی ته واستفا کی او تی ورکړی چناو کړی منتخب کړی اعلی نساء العالمین په خذ د عالم ټول باندې تا تعالی تعالی فضیلت در کړی ده په نور خذ باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي 4 زنانه دي چې الله تعالی فضیلت ور کړی ده. یو دا مریم
او یو خدیجہ او یو آسیہ او یو فاطمہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین علیہن اجمعین واصطفا کی غوړه کړی ته الله تعالی په ټولو خلق خذو باندې